السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یې؟ تاسو به ټول روغ جوړ یئ. نن موږ یو نوی پروګرام سره ستاسو خدمت کې حاضر یو. بلشیر خان ما سره دی، اسامه ارماني تاسو سره به دی او خپل څو شعرونه شریکوي، یو غزل نیم به هم تاسو سره شریکوي. نو موږ سره یو څه ویډیو پوره وګورئ او دا چینل نوی دی نو دا تاسو لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ او ملګرو سره یې شریک کړئ. اسامه صاحب څنګه دی؟ وای کنه خیر ده خیر کوي. ٹھیک ٹھاک. تاسو به نن موږ سره څه شریکوئ؟ یاره بس زه خو به له یو شعر ووایم. کوئی بې خونده زندګي وایي سخندا ورپکې نه وه، په داسې چا مین وم چې وفا ورپکې نه وه. دنیا ډېره ښایسته وه، نعمتونه پکې ډېر وو، خو خوند یې ځکه نه و چې وقا ورپکې نه وه. ګودر ته ډېرې پېغلې وې روانې مازدیګر کې، قسمت ته زما ګوره بس لیلا ورپکې نه وه. کتاب مې د حکیم لقمان په زور او زین لوستلو، زما د زړه پر خل لره دوا ورپکې نه وه. اسامه ارماني د چا دپاره په ځان سختې تېرولې او بیا هم د مخلوق جانان رضا ورپکې نه وه. ډېر ښه ډېر ښه شعرونه اسامه صاحب چې کوم دی موږ سره وویل. اوس به دې نه پس تاسو موږ سره غزل په شریکول غواړئ نو یو غزل به له ووایم. کوئی زه یې راومه خو یېرېږي چېرته، د زړه د تخت نه مې کوزېږي چېرته. د سترګوتون نه مې وریا جوړه ده، سره پړکېږي راورېږي چېرته. کوشش مې دا دی چې زه هېرې کمه، د زړه کوڅو لارو نه تېرې کمه، پر کوشش کې هم ناکام راغلی، هغه کوڅې نه یم بدنام راغلی. کله په کاڼو ماشومان مې ولي، کله بې درده رقیبان مې ولي، کله د دغه چم کسان مې ولي، کله په خپله خپل جانان ګیله د تا نه که د ځان نه وکړم، حیران په دې یم چې د چا نه وکړم. که تا نه کومه بغاوت جوړېږي، که ځان نه کومه شکایت جوړېږي. بغاوت نه کوم شکایت کومه، یوه ګیله د خپل قدرت کومه. ولې نامرده د مینې پیدا، یو د په بل باندې کولې شی ده. یا به د مینه پیدا کړې نه وي، یا به د زړه ته رالېږلې نه وي. بیا چې پیدا کړې د زړه په کور کې، وجود دې اوسېده زما په اور کې. خو د اشنا د نفرت لرکه، یا زما زړه مخبت کړه. هغه په زړه کې ځای کول ګرانه ده، بیا پکې دننه اوسېدل ګرانه ده. دی کوشش د هېرولو کوم، تر زړه کوره د ویستلو کوم. ته هېروم هغه یادېږي راته، اسامه ارماني زړه کې مې اوسېږي. ډېره ښه ډېره ده. دا اسامه ارماني چې کوم دی خپله شاعري موږ سره یې شریک کوي. تاسو یې اورئ، تاسو پرې خوندونه اخلئ او موږ به تاسو د داسې نوې سره څه شریکول غواړئ ووایئ دې خپلو مینهوالو ته. وایي لګېدلی یم په غشو د بڼو سته، زخمي شوي مې زانګې دې په کتو سته. بې لتانه د اختر ته اختر نه ویم، اخترونه خو جوړېږي په راتلو سته. خلکوچۍ کړی چې راشئ لیونی شو، د چې تی مړ تېرېدمه په کیسو سته. زما زړه کې به ستا مینه کمه نه شي، که څوک وکړي غیبتونه په دلو سته. د اسامه ارماني یو دم ورته په خوله شوم چې مې ولیدل غږونه په ابرو سته. حاجي نو موږ سره به ارماني صاحب چې کوم دی یو بل وړوکی غوندې شعر شریکوي، بیا به موږ ستاسو نه اجازت غواړو او دا والي واورئ د ارماني صاحب شاعر. وایي زما په ژوند کې چې بهار راځي، زما به وا تېري چې وار راځي. د به خوراک د چینجو شوي یمه، تا چې په خوله باندې اقرار راځي. که مې ونه کوي نو نه دې کوي، د مثال د چینار سوره هم په کار راځي. مړی مثال یې د اختر وي که نه، کله چې خواته د چا یار راځي. د بې وسۍ نه شم مسکۍ اسامه، په ما چې کله غم د یار راځي. حاجي نو دا زموږ ارماني صاحب شعرونه وو، دا تاسو واورېده. نو امید لرم چې دا به په تاسو باندې ښه لګېدلي. نو اوس موږ ته اجازت راکړئ، ملاویږو په بله مرکه بل پروګرام کې. نو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.